سلامونه په خیرونه ستړي مه شئ په خیر پښتونخوا ته خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. لیدونکو د یو بل خوندور خپرونې سره زه ستاسو په چوپړ کې یم. خدای دې وکړي چې تاسو روغ او جوړ اوسئ. وایي روغ صحت نیمه پادشاهي ده. نه 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 روغ صحت مکمله پادشاهي ده. ځکه که ته باچا هم اوسېږي او ستا صحت لږ هم خراب وي که نه هغه سردرد هم وي صرف که نه نو انسان څومره ورسره په تکلیف باندې. نو ځکه موږ د پخیر پښتونخوا نننۍ ورځ چې کوم د هغه هم صحت ته چې د ورکړې ده چې په دې کې به موږ هغه سیګمنټس چې هغه زموږ د صحت سره څه ورته وایي چې تعلق لري. ډاکټرز به دې کې راځي دې کې موږ ډفرنټ ایکسرسایزز یوګا دا تاسو ته ښیو چې څنګه تاسو فټ پاتې کیدی شي. لیدونکو تاسو کولی شئ چې موږ سره په دې خپرونه کې برخه والي او دې پروګرام کې برخه اخیستو دپاره تاسو کولی شئ چې موږ سره د ایمیل د لارې او د واتساپ د لارې په دې پروګرام کې برخه والي. او اوس به ډېر خلک دا وایي نو څه پې مړې موږ خو تا ته دومره واتساپ میسیجز کوو خو ته خو هغه نه وی. سوري کله کله کانټینټ د پروګرام دومره زیات چې ستاسو ایمیل چې دی هغه ما نه پاتې شي. خو دا د سره زه واده کوم چې ستاسو یو میسیج چې کوم په واتساپ راځي او په ایمیل موږ له راځي هغه به زه پروګرام کې خامخا یو نه یو ورځ شاملوم. سو هغه زه ولې داسې کوم زه وایم چې تاسو زموږ هر یو پروګرام وګورئ تاسو به چې په دې پروګرام کې به دې زموږ واتساپ میسیج ولي نه نه په دې کې به زموږ ایمیل ولي. دغه زما مطلب دی. ښه لیدونکو سحر دی او نن چې زموږ پروګرام دی په خیر پښتونخوا دا د صحت سره ریلیټډ دی. نو راځئ چې وګورو چې نن یوګا کې موږ ته څه ښیي او هغه زموږ د بدن د کمې اعضا دپاره ډېره فایدهمنده ده دغه یوګا. نو راځئ چې ځو اسد اکرام ته او ګورو چې هغې نن موږ ته یوګا کې څه ښیي. ما ته ښکاري د سټ باره کې څه دي راځئ چې ګورو. السلام علیکم زه یم اسد اکرام او نن به زه تاسو ته د یوګا 2 ایکسرسایزز ښیم. موږ به کوو هیډ روټیشن لکه دا زموږ سر دی او لاسونه به موږ داسې وساتو او داسې مونږ به چې دا سر داسې نیم تاوو نو سا به دننه راکاږو چې واپس راځي نو سا به بار کوو برید ان او برید اوټ. دا به مونږ لکه 12 پیرې کوو لکه 3 سیټونه به دی کوو که نه او داسې کلاک وایز به هم په تاوو یو طرف باندې بیا الټه طرف انټي کلاک وایز به هم بیا تاوو که نه. او دې کې ضروري دا خبره چې تاسو دا مطلب دا 12 کاونټ کې یا تاسو 20 کولی شئ 30 کولی شئ هغه بیا لیټر آن خو انیشلی تاسو دې نه سټارټ کړئ که نه. اوس به مونږ انټي کلاک وایز یو سیټ ستاسو سر دی مازغه دی سپاین دی ټول دا تاویږي ټول مسل ستاسو فل باډي لکه موومنټ روټیشن. تاسو کله سترګې پټې کې خپله کاونټینګ شروع کړئ ستاسو د ذهن نه بزنس کاروبار سکول یونیورسټي ماما کاکا لالا هر څوک مطلب تاسو خپل برید کاونټ کوئ خپل مایند سره او خپل ساګانو ته تاسو اویر یا ټینشن یې د خپل برید که نه. نو بریدینګ یوګا کې ډېر زیات امپورټنټ دی لکه یوګا از آل اباوټ یور بریدینګ که نه. تاسو چې کوم هم ایکسرسایز کوئ هغې کې به خپل برید او لکه ان اویر نه ته به اویر اوسې اټینټیو به اوسې خپل سوچ طرف ته. فورسفل بریدینګ تاسو یو ډیمو وګورئ. دا 20 ټایمز که تاسو کوئ 20 پیرې کوئ برید ان او برید اوټ 3 سیټه کوئ 20 ټایمز او سهار هم کوئ ماښام هم کوئ
نو دا بالکل ستاسو د مایند، ستاسو د ذهن، ستاسو د سول، ستاسو د سپیرټس، ستاسو د احساس، ستاسو د جذبات د هر څه ترجمانی به تاسو ته دلته ملاویږي. ایکسرسایز د کولو او د نه کولو ډیر زیات فرق دی. ایکسرسایز په ټي وي باندې کتل، په کتل یا ایکسرسایز او ایکسرسایز باره کې او خبرې کولو کې ډیر زیات فرق دی. نو تاسو عمل وکړئ، پریکټیکل سټیپس واخلئ او سار او ماښام داسې ټایمز 2 ټایمه که 2 ټایم نه کوئ 24 غنټې کې 1 ټایم کوئ، که سار فیزیبلی که ماښام، خو جسټ ډو اټ. لکه کم از کم 20 ډیز تاسو دا وکړئ، تاسو ته فرق پرې وځي په خپل. او دا ورته وایم چې داسې فزیکل دا د لاسونو د خپو ورزش نه، دا ستاسو د مایند ایکسرسایز دی، دا هیپینس دی، دا پازیټیویټي ده او دا اصل ژوند دغه دی. ډیره زیاته مننه صدیق رام. ستاسو د دې دغه ګوره د کوم سټ ډیر زیات امپورټنټ دی. تاسو پته ده کنه چې کوم تھراپیزم پروګرام ته راځي ډاکټر برهان هغه موږ ته دا کوي چې لکه دا سټ دا پټي صحیح ده او سر ډیر زیات مهمه ده. سر د دې لپاره موږ جدي کې څنګه مازغي او چې مازغه کار نه کوي کنه نو بیا سړي نه ټول ژوند خطا یې ګره. نو دا ډیر زبردست موږ ته یوګا او خودله چې څنګه کولی شو چې موږ خپل سر ریلیکس کو او دا ښه. نو دا خو یوګا او بل زه سویم چې ډاکټر وسیم چې دی هغه موږ ته باډي بلډینګ چې د هغه ایکسرسایز ښیي د ویټ سره. خو تاسو پته ده چې هغې نه ویلې اکثره نه خلکو ته د ګوډو ډېره زیاته مسله ده که نه. ډېر خلک چې دي هغه لږ وګرځېږي نیم دردي، لږ چې ایج زیات وي نو هغې غریبانان خو کېناستې پاسېدې هم نشي ده. نو د دې باره کې چې دی ډاکټر وسیم تاسو موږ ته نن کوم ایکسرسایز ښیي راځئ چې وی ګورو. او زه دا هم درته وایم چې دا تاسو پلیز فالو کړئ، داسې وکړئ، تاسو داسې وکړئ او بیا چې څه فایده تاسو ته رسیږي نو هغې دپاره تاسو موږ ته ایمیل کولی شو. که نورې څه پوښتنې دي سره ایکسرسایز سره ریلیټډ نو تاسو موږ ته وټساپ او ایمیل کې رالیږلی هم شئ. خو یو خبره چې ډاکټر وسیم تاسو ته همیشه وي هغه دا دی چې ایکسرسایز خو کول سیده خو صحیح ایکسرسایز کول ډیر ضروري ځکه که تاسو څه غلط حرکت کې لاړ رهئ نو هغه ستاسو د ټول عمر دپاره چې دی نو دردونکي کیدی شي ځکه چې هغه بیا یو ایکسرسایز ټایم کې تاسو دغه چې دی هغه موو غلط واخلي نو هغه بیا ټول عمر دپاره کیدی شي تاسو بدن هغه حصه کې درد نو دې ته ډېر زیات خیال کوي ځکه چې جوجو هملته کې ولاړي جوجو تاسو ته ښیي چې یاره تاسو به دا باډي بلډینګ دا ایکسرسایز څنګه کوئ تاسو دا وګورئ بیا واپس راشئ. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू नजीबा. यो ज़ल बिया नवे एपिसोड सर अस्तासु पर खिदमत के हाजिर हूँ. फिटनेस सेगमेंट से जमूंगा देखी मूंगा डिस्कस करूँ एक्सरसाइज इंपॉर्टेंस हर यो नवी एपिसोड की यो नवी एक्सरसाइज भी डिफरेंट तरीके भी ननम मूंगा यो ढेर ज़बरदस्त एक्सरसाइज सेलेक्ट करे दे. और अगर एक्सरसाइज अक्सर खलको तक घुटनों के मसला भी नी के मसला भी करना अगर स्क्वाट्स नशी कवले नो दायो दासे एक्सरसाइज तासो कोर के ढेर पसंद है सर कवले शे और ढेर ज़्यादा बेनिफिट्स दी. एक्सरसाइज दे ग्लूट ब्रिज और नन बमूंगा दे दो वेरिएशन डिस्कस करूँ राजे नन गोरू सदा एक्सरसाइज सिंगा कीगी. टोल नमक के तासो गोरे से शोल्डर वेट ता पार्ट लका शोल्डर पूरे ना ढेर कुलाव ना ढेर तंग दखपे बतासो शोल्डर वेट पूरे बसाते और ढेर खलक दा ढेर दकुम फीट दे ढेर लरे पूरे उसाती करना दासेम गलत दे और ढेर क्लोज उसाती दाम गलत दे बिल्कुल नॉर्मल दा यो प्रॉपर कतासो गोरे को देना बतासो स्टार्ट अखले से ना ढेर क्लोज ना ढेर लरे बिल्कुल न्यूट्रल दा तकरीबन 90 डिग्री के लकमूंगा बदा सातू से बिल्कुल ना ढेर क्लोज भी ना ढेर लरे भी उस राजे स्टार्ट के अवल बदवाड़ो लेग्स द पारा ब्या सिंगल लेग बमूंगा को स्टार्ट कर जो दाओ गोरे प्रॉपर ढेर आसानी सर बस तासो स्मूथली बदा एक्सरसाइज को और तासो पजान द बॉडी लोअर बॉडी बतासो दा उचता हुए दा एक्सरसाइज दे ग्लूट्स द पारा मेनली ग्लूट्स मसल से कुम दी द लार्जेस्ट मसल दा जमूंगा बॉडी वाला नो दे ट्रेन कवल जरूरी दे वाले सदा अपर बॉडी लोअर बॉडी सर कनेक्ट कई नो ग्लूट्स एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट दे योजल बिया बरा बस तासो 3 सेकंड होल्ड साथे हो द ग्लूट्स बतासो स्क्वीज कवे ज्यादा मसल फाइबर्स रिक्रूट शी योजल बिया तासो के दासे 3 सेकंड होल्ड आओ बिल्कुल 8 to 10 क्वालिटी रेप्स इस तेज़ी निश ढेर खलक देर तेज़े सर एक्सरसाइज की माँ महकम दाइलियो सो अगर फ़ायदा न लरी एक्सरसाइज सुमरा इफेक्टिव वो उम्र ज़्यादा बताओ तो रिजल्ट्स मिलाएगी. और देखिए द टाइम अंडर टेंशन ख्याल बसाते स्लो एंड स्टेडी आराम सर कंट्रोल सर मसल माइंड कनेक्शन लका जहन बस तासो ग्लूट्स तरफ ता फोकस आज से तासो बरा राजे नो द मसल्स बस स्क्वीज कवे 3 सेकंड होल्ड बसाते और बे अब नॉर्मल लका अप स्क्वीज होल्ड
3 सेकंड रिलीज नाउ दोबारा सर ठीक शो नो उस राजे सिंगल लेग बने को दाव गोरे सिंगल लेग बने यो फीट मगर शाते दे बल फीट तासो स्ट्रेट को लगो ते नी बने बेंच साथे नी जॉइंट बने ठीक शो आप that was the one leg to बिल्कुल यो साइड अगर द पारा द एक्सरसाइज शो और देखिए हम नोर टोल हर समक कदी सर तासो पर स्लो जान उचता हुए ठीक शो और देखिए वो होल्ड साथे स्क्वीज होल्ड बस आते 3 सेकंड बैलेंस डेर इंपॉर्टेंट दे एक्सरसाइज जो डेर फंक्शन दादे से योख पे सर कोलो मकसद दादे तासो बैलेंस इंप्रूव शी हो लगो ते द एक्सरसाइज नोरम टफ शी वोख पो सर इजी भी योख पे सर बिया लगो ते द डिफिकल्टी लेवल ज्यादा शी हो अव्वल तासो को द्वारो लेग बने जान यूज टू के और बिया सिंगल लेग बने तासो रात लेशे नाउ बल लेग बने ठीक शो अप स्क्वीज होल्ड बस आते 30 सेकंड और बिया रिलीज अप होल्ड स्क्वीज स्क्वीज रिलीज नाउ ठीक नो दा द एक्सरसाइज को लो सही तरीका दा और डेर इफेक्टिव एक्सरसाइज दा तासो कदा तासो खपल रिजिम की नहीं नो दा तासो ऐड के और इंशाल्लाह तासो तो डेर रिजल्ट्स मिलावेगी मकसद तासो तो राइट इंफॉर्मेशन रास्तल दे और टोल लोई मकसद आज दा खबरें पाते नहीं दे बने अमल उशी और तासो ता रिजल्ट मिलावशी अक्सर खलक वाइस मुंगा सर द एक्सरसाइज को लो टाइम निश्ता नो का तासो दा जान द पर टाइम निश्ता नो मख के मसले राजी का नन तासो खपल सेहत बने ना इन्वेस्ट कोई नो नन 10-15 कालो बाद खुदे म की तासो खपल बीमारियां बने में इन्वेस्ट कोई नो नन मुंगा अमल स्टार्ट को नो फ्यूचर वो डेर खस्ता तरीके से मुंगा यो डेर खस्ता क्वालिटी वाला जोन तेरवल इशू नो दे वीडियो जोड़ो मकसद से दे यो खस्ता मैट पकार दे वर्सरा दा एक्सरसाइज खुदा से उसे दे के हो इस वेट जरूरत हम नो बस यो फ्लोर पकार दे अलता तासो मैट लगोए नो दा एक्सरसाइज तासो कवले शे हो नीमा घंटा हो हर यो कस जान द पारो बसले शे नन पस दस्तासो द कसोक तपोसो की तासो एक्सरसाइज कोए नो जवाब के बतासो दाना हो इस मासरा टाइम निश्ता तासो प्रायोरिटीज मुंगा सेट को तासो सेहत तासो टोड़ना लोई प्रायोरिटी दा जान है तो जहान है नो सेहत ख्याल साथे और दी एक्सरसाइजों बने अमल स्टार्ट कई थैंक यू हाँ नुलिदुन को तासो डॉक्टर वसीम ची दे आगा एक्सरसाइज वक़्तो उस मासर प्रोग्राम के नूर डॉक्टर्स हमशता दे और द ख्वाइन द पारम चनन मासर डीरा लाइक अ गायनाकोलॉजिस्ट हमशता थेरेपिस्ट हमशता और नूर मिलमाना हमशता खुदा वगज़वाल हमशता यो दमा वाले او د چي یو قبضان سر راوالی او کینې چې دغه ډاکټر تاسو نن په کوم ټاپک باندې خبرې کوي د مالو بیا واپس راستانه کیږو په خیر پښتونخوا ستړي مشئ په خیر علي په خیر پښتونخوا ته څنګه چې د پروګرام شروع کې ما تاسو ته وی چې نن ورځ موږ دا اخی دی د پاره دا چې دی کې موږ تاسو د صحت حواله سره خبرې وکړو ایکسرسایز هم او ځینې ډاکټران هم راوړو وس او نن چې موږ کما ډاکټر صاحب راغوښتي دا هغه د خود سره ریلیټډ خاص کر زموږ خويندې چې کومې دي هغه سره موږ خبرې کوو د پریګننسي د حمل چې د داغي په پرابلمز باندې به موږ خبرې کوو ما سره ډیره محترمه ډاکټر شهناز کنسلټنټ او ګاینکالوجست دا وخت په خبرونه کې موجوده دي ستړي مشي مهرباني ډیره زیاته مننه چې تاسو موږ له وخت راکړه او زه امید لرم چې زموږ او تاسو دا خبرې چې زموږ د ډیرو خویندو لپاره ګټورې وګرځيږي ډاکټر صاحب دا راته وایي چې واده وشي زموږ خیر سایډیږي یو خدا ده چې اکثر د واده ډیر پریشري بیا چې واده وشي نو بیا د ماشوم ډیر زیات پریشري په کپل باندې چې وایي ماشوم پکار دی نو دا راته وایي چې تاسو ایز ا ډاکټر څه سجیسټ کوئ چې یاره واده وشي نو څومره ټایم پس یا د ماشوم دپاره د ښځې ایج څومره پکار دی نو هغه به زیات ښیي نجیبه دا ډېر امپورټنټ کوېسچن دی ډېر ضروري کوېسچن دی چې دا ښځو ته معلوم شي چې فرسټ اف اول دا دی چې ښځې واده کم ایج باندې پکار دی نو ایټ لیست چې 18 نه چې زیاتی کم ډېر ینګ جنکو د پاره د واده یو بالکل لایف چینجینګ ایونت دی نو بنده ژوند چې څنګه هغه
ډیلینګز یې نوې خلکو سره او بیا د پریګننسي نو هغه جنکو د پاره به ډیر ګران شي. لکه اکثرا موږ داسې سیمې لرو چې هلته د 14 کالو د 16 کالو جنکې چې دي هغه ودی. دا بالکل غلطه خبره ده. نه صرف سایکولوژیکلی او ایموشنلی هغه نه ډیولپ شوی بلکې هغه فزیکلی هم صحیح نه ډیولپ شوی. بیا هغه سمدستي پریګننټ شي نو هغه باندې بوج لا ډیر زیات شي. نو ښه ایج دای چې 17 نه پسته. زموږ اسلام کې هم دغه شانته دی چې لکه 17 او چې د جنکې چې میچور شي نو هغه موست جنکو چې دی هغه میچورټي چې دی انیویر چې کېږي نو رسېږي بای 17 پورې وشي. صحیح ده بالکل. یو خدا خبره ده. دویمه دا خبره ده چې واده نه پسته پریشر وګوره دا ټولو فیملیز ته او خلکو ته دا پوهه پکار دی دا علم پکار دی چې پریګننسي ضروری نه ده چې فورن وشي دې کې ټیم لګې دی شي. هر یو مکمل طور باندې صحتمند سړی او صحتمند ښځه چې هغې چې واده وشي نو پر منث میاشت کې هغې د چانسز آف پریګننسي چې دي هغه تقریبا 30 نه 35% پورې دي. یعنی 100% نه دي. نو او بیا دا چانسز چې کله اکیومولیټ شي نو یو کال نه پسته هغې چانسز چې دي تقریبا 80 to 90% شي د اوکې کال ټایم دی بګې چې هغه ایډ اپ شي که نه هغه نو هغه 80 to 90%. زموږ ټول دنیا کې چې څه ته موږ انفرټیلیټي وایو چې کله ښځو د سړو بچي نه کېږي نو هغه ریټ چې دی هغه تقریبا 15 نه 20% دی په سلو کې. یعنی سلو کې 15-20% کپل دای چې هغې ته به پرابلم وي پریګننسي خو یو کال نه پسته یو کال نه مخکې موږ نه انټرټین کوو موږ هغې ګورو هم ده موږ هغې ته چانس ورکو چې قدرتي هغې پریګننسي وشي چې هغې پریګننسي وشي او بیا خو ټیک دی که پریګننسي نه وشي نو بیا یو کال پورې هغې د کوشش کوي او که نه وشي نو بیا د هغې ډاکټرانو ته ځي او بیا نور چې هغې چې کوم تشخیص کوي یا علاج کوي هغه یو کال نه پسته جسټیفاید دی. ما ته ښځې راشي 3 میاشتې د واده شوي نه وي موږ پریګننسي نه ده شوې موږ ولې تا باندې څه تلوار دی څه تادي ده وایي موږ باندې فیملی پریشر دی. ایگزیکټلی خواښې سخر اندرندې او ترور او چاچي بالکل د فلاني خو واده وشو هغې خو الریډي دغه دی او تاله نو هغه کپلز بیا چې دومره په پریشر کې راشي بیا هغې ډاکټر ته منډه وایي هغې وي جوړې هغې کې څه نقص دی هغې کې نقص نشته. 80 نه 90% ښځو سړو کې نقص نه پوه شو که نه هغې د یو کال ورکوي ځان له که کال کې ونه شي بیا د بېشکه ډاکټرانو ته راځي. صحیح ده. تاسو ډېره ښایسته خبرې کو دا وخت به زموږ ډېر خلک دا ګوري پروګرام او هغې دا خبره کوي چې نه وړوکې ایج کې به نو څه نقصان به کېږي موږ خو همدارې وړوکې ایج کې وکړو نو چې زه د 13 کالو وم نو زما بچي د 15 کالو سوري ناټ 15 کالو لکه چې زما ایج څومره دی نو د هغومره زما بچي ما سره چې دی لوی دی زم ځوان یم دام دی. خو تاسو ته چې هغه ماشومان چې هغه په 14 کلنۍ یا 16 کلنۍ کې یا 15 کلنۍ کې ودیږي د هغې په پریګننسي کې کم پرابلم راتلی شي خاص کر چې هغه ماشوم له برت ورکوي او دا څیزونه که تاسو موږ ته وایي نو چې جنې ډېره عمر کې کشره وي نو هغې پیلوس به د هغه بونز به صحیح نه ډیولپ شوي نو هغې ته ډلیوري کې مسایل کېدی شي هغې ته مسکیریج کېدی شي هغې وخت نه مخکې ډلیوري کېدی شي هغه ته موږ پریټم برت وایو نو دا کېدی شي او دا مسکیریج که بیا کېږي او په وړوکې ایج کې وشي نو دا پرابلم کېدی شي چې بیا آینده کې هغه مور نشي جوړېدی یا داسې څه نه مور خو بیا هم جوړېدی شي خو لکه کمپلیکیشنز د پریګننسي لږ زیات شي چې کله هغه ډېره ینګ وي لکه زه ایم ټاکینګ چې 13-14 یا داسې نو هغې کې مسایل زیات شي خو ګوره فزیکلی بیا به هم کېدی شي هغې ته مسایل نه وي خو ایموشنلی سایکولوژیکلی اور ایون فاینانشلی نو ښځو دپاره لږ میچورټي پکاره ده چې هغې اوس تاسو ما ته یو مثال راکړو چې ښځې وایي چې موږ خو دا د دومره بچي پیدا هم کړلو موږ هم ځوانان شو بچي هم ځوانان شو خو تاسو لږ هغې فیملیز ته وګورئ تاسو دا امیجن کولی شئ چې یو 15-16 کاله جنۍ یو بچی ته ایموشنل ډیولپمنټ هغې میچورټي کې هغه خو په خپله ماشومان هغې په خپله ګایډنس غواړي هغې باندې دا ایډډ ریسپانسبلټي بالکل نیو بورن بچی راشي ماشوم بیبي نو هغې ډیولپ نو یو ښځه چې په خپله په ځان کې صحتمند وي هغه میچورټي هغې راغلي نو دیٹ ایکچولی ټیکس اپ ټو 21 years چې 21 years باندې
زیاتره ښځې بیا هغې دې لیول ته ورسېږي چې هغې یو ایموشنلی میچور شي سایکولوژیکلی میچور شي او بعض ښځې فاینانشلی هم لږ هغه شي سبقونه ویلي انډیپینډنس نو دی لږ هغې اټیچیوډ ټول نه بدلي کمپیر ټو او هغه بیا د ماشوم ښه پرورش او ښه صحیح پرورش ته نګهداشت کولی شي ښه دا تاسو سایکولوژیکلی بیا د خبره کوي نو آیا د واده سره فزیکلی چې تاسو څنګه وویل چې لکه فزیکلی خو اثر وي په یو ماشومې په یو جنې باندې نو دا راته وایي سایکولوژیکلی چې د پریشر راځي په دی باندې اثر وي ډیر زیات هغه ډیر زیات سټریسډ اوټ ډیر باز خزو کې کوپینګ میکانیزم بیت خیر نورونه او باز چې دی هغه چې دی باز خزه مونږ ته داسې هم راځي چې هغه ځنې هغه د مونږ هغه د لپاره سایکیاټریک هیلپ هم موږ هغې ته ریفر کوو نو سایکولوژیکلی که دا مسله راځي نو آیا داسې هم امکان لري ډاکټر صاحبه چې که څوک لکه نور ټیک دی فزیکلی صحیح ده خو سایکولوژیکلی دومره پریشر دی د هغې وجې نه هم پریګننسي نه کېږي دا وجه کېدی شي چېرته دا وجه خو نشي کېدی دا وجه نه ده چې سایکولوژیکل پریشر چې نه کېږي خو دا دی ګوره زه ستاسو I'll give you an example لکه دا صحیح چې ماته پیشنټ راشي ډېره ینګ 14 years 15 16 years زه هغې ته یم چې بچې داسې ډایټ کې دا خیال به کوې دا به دا سیز به کوې دا به نه کوې دا به کوې نو هغې اټیچیوډ دا هغې خاندي ما ته دا څه وایي هغې ته د دې خبرې سیریسنس باندې چې هغې باندې یو ریسپانسبلټي راله چې هغې به یو ماشوم به کیر کوي یو ماشوم به نګهداشت کوي هغې دپاره یو هغه ځکه چې تاسو وختي شي خو په خپله ماشوم نو به بل ماشوم څنګه د هغې د خپلې د لوبو د دې والا د دې وختي نو هغې ښه دا راته وایي چې تاسو ویلې چې لکه ښه ایج نه بیا دغه کدی چې لکه د 17 نه وروسته چې هغې فزیکلی او منټلی میچور اوسیږي صحیح ده او دغه د بل کور لکه ظاهره خبره تاسو خپل کور پرېږدي یو نوي انوایرمنټ ته تاسو ځئ نوي خلک د هغې سره چې اډجسټ کېږي دویمه تاسو د پوینټ خبره دغه وکړله چې اټلیسټ چې تاسو واده وشي نو یو کال تاسو ریلیکس اوسېږئ لایف هم انجوای کول پکار دي نو یو کال نه پس که بیا چې د ماشوم نه کېدو دغې نو هغې نه پس بیا هغې کولی شي ډاکټر ته لاړ شي ښه ایز ان ډاکټر تاسو دا وایي چې لکه اوله پریګننسي چې اوله په دې باندې راشو پریګننسي نو اولنۍ پریګننسي کې تاسو څه سجیسټ کوئ که خویندې چې کومې هغه کومو خبرو ته باید پام وګرځوي چې د هغې پریګننسي چې د هغه کوم پرابلم نه کړي فیس بچې اوس به I'll come before pregnancy زه به یو قدم لږ شاته شم نو هره ښځه چې هغه پریګننسي کوشش کوي هغې ارادې چې پریګننټ کېږي نو هغه به مخکې خپل صحت ته وګوري نو زموږ معاشره کې زیاتر ینګ ښځې چې هغې صحتمند دی خو بعض داسې هم وي چې هغې ته هغه ته موږ وایو پري ایگزسټنګ میډیکل کنډیشنز لکه بلډ پریشر یي شوګر یي نور بیماریانې کېدی شي اپیلیپسي که نه بعض کېدی شي نو هغې ته پکار دي چې هغې د خپل ډاکټرانو ته لاړ شي ورته ووایي چې داسې زموږ اراده ده چې موږ اوس پریګننسي ته خواهش لرو نو موږ ته څه کول پکار دي نو که چې بلډ پریشر یي نو هغه دې کنټرول کړي اوکې او داسې دوايانې دی والی چې هغه چې کله پریګننسي وشي بچي باندې د خراب اثر نه پرې باسي او دویمه دا دی که شوګر یي نو هغه شوګر چې دی نو هغه ښه کنټرول دی لکه که هیموګلوبین A1C یو ټیسټ دی هغه نه موږ ته پته لګي چې شوګر د ښځو یا سړو څومره کنټرول دی نو هغه کم از کم هیموګلوبین A1C هغه 6.5% نه کم پکار دی او که زیات نو هغې ته پکار دی چې هغه د کنټرول کړي او بیا دی پریګننسي ته دی هغه کړي او بیا هم دغه شانتې دوايانې د خوري چې کم پریګننسي کې سیف دي دغه شانتې که اپیلیپسي نو هغه هم کنټرول پکار دی چې او فرض کړ بعض اپیلیپسي والا چې جټکو والا بیماریانې ښځو ته نو هغه درې څلور دوايانې او بعض دوايانې داسې بچي ته نقصان رسوي نو هغه خپل نیورولوجست ته ډاکټر ته لاړ شي چې ما پریګننسي اراده ده نو اوس زه کم دوايانې والم یا زه ډبل کم یا کم یا نو اکثر نیورولوجست چې دي نو کم درې باندې نو هغه 2 باندې کې میډیکیشن باندې که 2 باندې نو یو او سیف میډیکیشن ورته ولیکي سیف دوا ورته ولیکي نو دا سیزونه نو دا خو پری پریګننسي شو ټیک شو اوس راځو پریګننسي ته اوس یو ماته پیشنټ راغله هغه پریګننټ ده نو هغې دپاره ټولو نه مخکې زه ټولو ښځو ته وایم چې ګوره
پریګننسي بیماری نه ده. دا یو نارمل مونږ ورته کوو نارمل نیچرل یو پروسس دی. د ښځو باډي چې دا انټومیکلی چې سټرکچرلی چې فزیکلی چې څنګه دی هغه او فزیولوجیکلی هغه جوړ د پریګننسي د ماشوم پیدا کول لپاره. نو بیا ما خځه راځي ما ته خو خواخې دا وي مور دا وي چې پوړې مخېجا سفر مکوا د قدم پار داسې هیڅ خبره نشته. زما خځو ته زیات اپروچ دی بی ایز نارمل ایز یو کین، یعنی څومره نارمل پکار دی غومره اوسېږه. اوس هر انسان د پاره او خاص طور پریګننټ ښځو د پاره هیلدی ډایټ کې تاسو پروټینز کاربوهایډریټس فیټس یو خاص مقدار کې پکار دي کې ویجیټیبلز دا سبزیانې فروټ هر قسم غوښه دالونه دا سيزونه خوري ټیک شو او بډېرس کې یو شی چې زه هغه ته وایم چې خیال کوي د پریګننسي کې امیونټي کم شي د ښځو. امیونټي مطلب دا دی چې ښځو پویلو د پاره د تاسو ته و چې د جسم کې یو ډیفنسز یو هغه کم شي. نو چې چونکه کم شي نو هغه ته انفیکشنز زر کې دی شي. نو پریګننټ ښځو ته هر چا د پاره خاص کر پریګننسي د کې او بچس کې نو ایشدلیو بس کې یا بوتل والو بس کې منرل واټرز کې دا بازار کې چې کچا دا فروټ چاټونه او دا کولاو پراتی خیر اسیا پریګننټ نور خلکو لم نه دي خړل پکار ایگزیکټلی بٹ امیون سیستم د پاره چې دی تاسو سیف وسارین سبق د کورونا رزي هم دی او اغینه علاوه پکار دي چې نو پریګننسي ته پر خاص طور چې اغې د ځان اول چې اغې د پاره اغې ته انفیکشن نون پریګننټ کې دي شي بچي خو پریګننسي خلکو ته انفیکشن چانسز زیات دي. نو هغه به دې ته بخاص یعنی کچا زبرته مخه د پوخ شي خوري بازاري او کور کې هم چې کوم تاسو سلاتونه جوړوي خو کچا خوري فروټ اخ وینځه مالګي سره دغه سره خپکار شي وینځه او بیا خوري. نو دا یو پریکاشن دی. کم خزه موږ سوسایټي کې کافي دومره انټیک نشته خو چې کم سکینو کافي یو کپ نه زیات نه دی پکار. دا چېډي رضایت اسکی کنه چی از فاین اوکې چی از فاین او چې کم دغه سافت چیز چې کم دی سافت چیزز چې دی هغه پټیز او دا اوایډ کوي. خو که پیزا کې کچ هغه خیر دا غي وجه څه چیزز ولې اخ یو انفیکشن لیسټیریا کې دی شي او هغه بیا بچی باندې خراب اثر پنیر یادوي کنه پنیر او دا چې دا سافت ویرایټي چې هارد چیز چې کم کنه چیډر او دا راځي اټیک دی او خو چې پوخي لکه سلاتونو سوري دا پیزا کې جوړیږي هغه سیف دی. هغه سیف دی پاستا کې سوک کینو پاستا کې دی هغه سیف دی. اوکې ښه تاسو یو خبر وکړه چې یاره دا خويندې چې کمیډي د اکثر ویل کیږي چې را درون کار باندې کې پځې بناسته او ګرځي بنا ډیرا تاسو چې دا غلطه خبره ده. ګرځي د اکټیویټي څنګه چې یو نارمل کس کې خپل کارونه کوي ګرځي را ګرځي واک کوي بلکې زیات کوي ها صحیح ده. دا راته وایي چې د پریګننسي ټایم کې ډاکټر سره چیک اپ کول سونه ټایم پس ضروری دی او د ډیلیوري پوری باید سوزله یو خدای چې دا چې پریګننټ وي یا حاملداري هغه پکار دی چې ډاکټر ته لاړ شي. ها دا ډیر تاسو ډیر ښه کوېسچن تاسو کوم. اوس ما د پاره زما کالیګز ته پیشنټس راشي ایله پیریډ مس شوی پریګننسي ټیسټ کوي پوزټیو راشي نو هغه وی چې راځي چې ډاکټر ته لاړ شي. ډاکټر په دی وخت کې یو خدای دې چې تاسو I'll go back یو بل کوېسچن تاسو مخکې هغه باندې یو شی معنی وی شو چې هر خزه چې کم پریګننسي ته ټرای کوي هغه ته فولیک ایسډ خورل ډیر ضروری دی. نو هغه ته اسیم چې پریګننسي نه مخکې هم پکار دی چې هغه خوري ټیک شو. ول چې زموږ غذا کې فولیک ایسډ کمې دی ډیر او فولیک ایسډ سره یو پیدایشي بچو کې یو نقصانی اختوي نیورل ټیوب ډیفیکټ چې دا سر کې وبشي او د املا کې ابنورمال نو دا صرف خزه غذا کې فولیک ایسډ استعمالي ګولې خوري نو دا مونږه دینه هغه ته بچت کولی دا یو واحد کنجنټل ابنورمالټي دا چې دا مونږه پریونټ کولی شو. دا خو ما زړه خبره وکړه تاسو کوېسچن چې هغه ډاکټر ته بکله راځي خزه اولریډي شوډ بي اون فولیک ایسډ اخو هغه خوري خو سمدستي نه دی راتلل پکار انلیس بلیډینګ وشي څه کمپلیکیشن وشي یا دردي
ولې چې اکټوپیک پریګننسي هم کې دی شي کله ډیر کم فیصد داسې چې هغه پریګننسي ټیوب کې وشي نو کې فرست ساين چې خزه ته درد کیږي نو چې درد نو بیا زر الټراساوند کول پکاري چې دا ایکسکلوډ شي هو ارسټي کې نو کم از کم تاسو یو چې کله پیریډز مس شي نو هغه نو یو سلور هفته پس تاسو ډاکټر ته اټ لیست میاش لکه یو میاش ټایم پکار دی غینه پاس ها بیا اخر کې زه غواړم چې دا پختم چې سونه زله پکار دی چې ډاکټر ته لاړ شي نو ډیلیوري پورې انیویر ډیپینډینګ چې سټریټ فورورډ پرابلم نه نو 8 وزټس کو کم از کم 8 وزټس پکار دي چې هغه لاړ شي ها اخر کې یو تاسو کوم کنه لایک ماشاءالله په بلینز او ټریلیونز باندې خلک دنیا کې پیدا کیږي په خو ډاکټرز هم دومره نو علاجونه هم دومره نو خو بیا هم نارمل ډیلیوریز کېده اوس خو باقاعده دی نه یو سوت وي چې غټ یو دغه ته جوړ شوی دی چې خامخا به ډاکټر لجو دغه د دې وجه څه ده دا کم ځکه دی لکه مخکې خو خلک نارمل پیدا کېده اوس ډیفیکلټ یا دغه دی دا پرابلمز پکې راغلي دی په ډیلیوري کې دا مخکې ولی نو اوس ولی دی دا کدی باندې لګنه کوي دی باندې بالکل دا تاسو ډیر زیات امپورټنٹ او ریخه کوېسچن دی وګوره دا مونږ نه مخکې چې کوم خزه وي او زمونږ کې ډیر ځمکه اسمان فرق دی ها وګوره مونږ نه یو دوه جنریشن مخکې خزه ور ډیر اکټیو بوي هغه د فیلډ ورک بم کولو هغه په شانته بنو چې کلیک بٹن باندې به ټي وي به اون کې او په گاډي باندې بځي نو زموږ هغه شانته فزیکل اکټیویټي نشته زموږ غذا زموږ ډایټ هم پورا بدل شوی دی خوراک هم بدل شوی دی مونږ اوس کوم خوراک فانټا او کوکا کولا ول بچی دي زموږ ماغه مونږ ټول فاست فود والا جنریشن یو نو زمونږ چې کوم باډي بلډ دی هغه لګ بدل شوی دی زمونږ چې کوم مخکنی جنریشن او هغه دا هپس ور براډ دی ودا کافي دی سټرونګر هغه بونز هم سټرونګ بل بچی بواړو بچی او دا یو نون فیکټ دی باندې بلا स्टडीज شوی دي جنریشنز چې هغه کې بچو برث ویټ بس عمر او بیا هر جنریشن کې نو اوس دا پته لګي چې هر جنریشن کې برث ویټ بچو وزن اسه واقعي زیاتیږي لګیا دی او خزو pelvis size کمیږي لګیا دی او بیبیز کمزوري کېږي بیبیز هیلدی دي ٹھیک شو یو خدا بچا دویمه دا خبره ده چې مخکې به خزه به مړې کېته هغه به د ډیلیوري ټایم کې پریګننسي کې ولې چې هیلث فیسیلیټي بنو ټیک شو بچی په ډیر به ضایع شو که یو خزه بلس بچی نو وای چې د سالور قتلې دي مړ شي دي کنه په م تپوس کوم څنګه پس پیدائش کې مې هغه شو نو هغه چې کله غي لیبر بشرو کې ته مانیټرینګ بنه کېدل اوس سوسایټي چې دا نه ایکسپټ کوي او کول پکار هم نه دي چې زموږ بچي نه همیاشته ژوندې وي خېټه کې بیا د پیدا کېدو کې او بیا چې پیدا هم شي او بیا ورته څه پرابلم وي ولې چې دا برین چې دی کنه دا بچی برین دا اکسیجن ته ډیر سنسټیو دی اوکې که ډیر سات پورې هغه ته اکسیجن کمی ملاو شي او صحیح اماونت کې اکسیجن نشي ملاو نو برین ډیمیج شروع شي اوکې نو او پکار هم نه دي چې پیرنټس ایکسپټ کی چې هغه بچي برین ډیمیج پیدا شي هغه ته ذهني پرابلمز نو اوس چې د نو هسپتالونو کې خاص پت اوس هم ډیر دي چې عاجزان د کا شانته پیدا شي کورونو کې هیڅ مانیټرینګ نه کېږي هغه کې پرابلم زیات دي صحیح خو اوس چې کوم هسپتال کې د مونږ مانیټرینګ کو مونږ ګورو کې چې څه ګډوډي نو مونږ زر بیا سیزیرین ته هغه کو نو سیزیرین سیکشن ریټ سے واشو after having said that تاسو دا ومنم چې زمونږ هم ډاکټرانو کې هم لږ غلطیاں نشته in the sense چې هغه بیا لږ زیات جمپ کی سیزیرین ته لږ زیات هغه زر اخواته ځي لکه تاسو چې نه داس rather than waiting and watching چې ارسه سیفټي هغه چې کله بالکل هغه پويږي چې اوس لاس دغه کې پکار نو دا هم دي نو مونږ ته هم پکار دي as doctors چې دې باندې لږ کنټرول وساتو خو at the same time society هم بدله شو اکټیویټي د لایف سټایل چې لایف سټایل بدل شو نو اوس نارمل ډیلیوري ریلیټیولی کم شو
صحیح ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو راغلی آی نو چې بینګ ا ډاکټر تاسو یو خپل خدمت کوي خلکو ته خو زمونږ ټلویزیون باندې راتلل دلته کې زمونږ ډیره خویندې چې هغه کولی شي چې افورډ نه کړي شي چې ډاکټران ته لاړ شي ستاسو په ذریعه باندې د هغې ډېر سوالونه جواب شوي چې دا هم یو څه ورته چې کاري خیر دی چې کوم تاسو ډیره زیاته مننه چې راغلی تھینک یو سو مچ لیدونکو اوس موږ سره دمه ده د مالو بیا واپس راستانه کیږو په خیر پښتونخوا هم پښتو ون یو نوی سفر ستړي مشئ په خیر راغلی په خیر پښتونخوا ته لیدونکو اوس زما سره چې کوم ډاکټر صاحب ناست دی هغه تاسو پیژنئ هغه راځي هغه فیزیوتراپیسټ دی او نن چې به زه هغې سره په کوم موضوع باندې خبره کوم تاسو موږ ته معلومه ده چې موږ ټول چې یو ماشومانو سره ډېره زیاته مینه کوو کله چې ماشومان وشي نو زموږ ځینې فیصدي د ماشومانو داسې ده چې کله پیدا شي نو هغوی معذوروي یا د هغې د بدن یوه حصه چې د هغه کار نه کوي او یا داسې هم کیږي چې ځینې ماشومان یا ځینې خلک اول خو پیدایشي هغه ټیک وي خو بیا وروسته په ژوند کې داسې اکسیډنټ داسې څه وشي د هغې سره چې هغه معذوره شي یا د خپې نه یا د لاس نه یا د هغې د بدن چې نورې کمې سي دي یا ملا د هغې یو زره خبره ملا یا سټ یا د هغه حصې دي که هغه کار پرېږدي نو ورسره تقریبا نیمه یا فل باډي چې دی هغه کار نه کوي خو داسې ویل کېږي چې فیزیوتراپیسټ سره د دې علاج د ایکسرسایز یا د ورزش د لارې دا خبره څومره صحیح ده او په دې ټاپک باندې موږ خبرې کوو ډاکټر برهان سره ستړي مشئ ډاکټر صاحب مهرباني جی ښه تاسو صحت ښه دی جی ټیک ټاک یې ها نو اولنۍ خو دا پوښتنه چې آیا دا پاسیبلیټي شته چې یو ماشوم پیدایشي معذوروي او بیا د فیزیوتراپیسټ د هیلپ سره د هغه علاج وشي دا ممکنه ده جی بالکل نن سبا خو په دې سیز باندې ډېر زیات کار روان دی او دا د چې لکه څومره معذوره ماشومان دي نو د دې لپاره مختلف قسمه ادارې جوړې شوي دي چې په هغې کې فزیکل تھراپسټ کار کوي او د هغې پیډس سپیشالټي چې کوم پیډس فزیکل ریهابیلیټیشن دی د هغې په ترو باندې هغوی د معذوره ماشومان نارمل لایف ته لکه راولي تاسو به اکثر خیال کړی جي لکه ماشومان چې پیدا شي نو د خپې داسې که نه دا پنجې داسې داسې که نه هغه یو بل ته مخامخ یس نو هغه څوک چې هغه هغې ډومبې لغونه کې پلاستر کې ټیک شو چې د هغې نه بعد بیا هغه ایکسرسایزز کوي هغه نیغېږي او داسې شوي دي لکه چې لکه دا پاسبل ده ویداوټ اپریشن او جی او ویداوټ اپریشن هم خو چې په ارلی سټیجز کې په ارلی سټیجز کې لکه سوچ د څلوېښتۍ ماشوم یا د میاشت یو نیمه دوه چې کوم دی لکه دا کېږي او تر کاله پورې لکه دې کې دا چینجز لکه داسې راځي که نه ایزیلي کال نه بعد لغونه کې بیا سختي راشي ښه جي د دې نه علاوه په دې کې چې دی لکه یو بل دی چې موومنټ ډسفنکشنل یو ماشوم دی هغه ګلاس نشي نیولی یا یو ماشوم دی هغه قدم صحیح نشي اخیستی په هغې کې د فزیکل تھراپي ډېر غټ رول دی جي لکه اوس داسې دا اکثر تاسو ګورئ چې دا ماشوم پیدا شي نو د ماشوم دغه یو پیټرن دی چې هغه به پلانۍ هفته کې به خپل سټ رانیغی بیا به ملا رانیغی بیا به کینی بیا به خړپوسې کوي که نه نو که چېرې د دې دا ټایم لږ ایکسټنډ شي تاسو ته پته لګي چې یاره 3 هفتې وشوي یا 6 هفتې یا 8 هفتې وشوي دا موومنټ رانغی نو دوله پکار دی چې ډایرکټ فزیکل تھراپسټ سره کنسرن وکړي ځکه چې په دغه ټایم کې که د ایکسرسایزز شروع شي د نیک هولډنګ یا د بیک هولډنګ یا د خړپوسو دپاره یا د چال دپاره هغه به ډېر زر ریزلټ راوړي جي د ورځو په حساب سره نه چې هغه لکه 15 شپږ کاله ته ورسي بیا ماشومان چې کوم دی لکه مور پلار یې ګرځوي یو ډاکټر بل ډاکټر او دوايانې یو څه بل څه اپریشن نه د هغې نه خبره ډېره بل خوا لاړه شي بل جي لکه تاسو وګورئ د ویډیو کې مونږ خیر دوته ویلي مو چې لکه تاسو دا کې اپلی کوي کې داسې دي چې لکه دا وګورئ د ماشوم سره ډېره زیاته خواري کېږي لکه د مور پلار نه سیوا خواري کېږي سره لکه د مور پلار خو ماشوم سره مینه وي خو دا فزیکل تھراپسټ چې هغه سره خواري کوي سره اړه د کار دی که نه چې لکه دا تاسو ښه د مور پلار او ظاهره خبر د ماشوم خو په دې باندې نه پوهېږي که لوی کس نو ته به ورته چې داسې موف ماشوم په هغې باندې نه پوهېږي ښه تاسو یو ډېر ښې خبرې طرف ته ډاکټر برهان اشاره وکړه چې یاره ماشوم چې دی هغه په میندو ته یا مشران ته اکثر معلومه وي چې په دومره ایج کې دی خپل لاس اچوي یا په دومره ایج کې چې دی کوشش کوي چې په اړخ باندې راوړي دا څیزونه نو که هغې ته د مور پلار یا مشران ته کور کې چاته لګي چې دا خو دونه ایج پورې د عمر دومره دی خو دی هغه مومنټ نه کوي کوم چې نارمل ماشوم کوي نو پکار دا چې هغه فزیوتراپسټ ته لاړ شي او هغې نه مشوره وکړي چې دا ماشوم سره نو هغه دغه یو چیک اپ پکار دی چې په ټایم باندې بالکل جی بالکل ځکه دا بیا بعد کې د دې ماشوم دپاره ډېر لوی اذیت شي د مور پلار دپاره هم ډېر مشکلات شي ځکه چې لکه بیا معذوره ماشوم سنبالول لکه تاسو ته ښه پته ډېر ګران کار دی اوس په معذوره ماشوم سره ان سنس لکه تاسو لږ موږ ته وایي چې پیدایشي کومه معذوري چې کومه ده هغه د
د فزیوتراپیست چې کوم دی هغه د ایکسرسایز په تھرو ټیکول شي کم د پیدایشي معذوري کې داسې چیز لکه سی پی چایلډ لکه دا یو کنډیشن دی لکه ټیک شو جی په دې کې سی چې هغه ماشوم په خپل لاسو کې سختوالی ټیک شو جی داسې ایکسټند وی لکه خپل لاسونه سټریټ ټیک شو جی د چا داسې ملا چې کوم دی لکه رستو تلی دا مختلف کنډیشنز دي ټیک شو جی لکه دا زه سی پی نه علاوه څومره هم چې کنډیشنز دي دا څومره هم لکه اوس او دا یو چې لکه تاسو چې ماشوم سره اوچتول نشي لاس دا اوس دا موومنت ډیسفنکشن دا هم دی جی دا په دې کې راځي که څه شی نشي راوچتولی څه شی نشي ګریپ کولی قدم نشي اخیستی ټیک شو جی ښه قدم اخلي خو پونده نه لګي ټیک شو جی یا دا ګوډی داسې را بینډ ده دا ټولې څیزونه دا په دې کې لکه ممکن دي ما سوای د دې نه اوس د یو ماشوم سترګه نشته یا سترګه ځای ده نو د دې علاج په فزیوتراپي کې نشته یا د هغه غوږ کمزوری دی یا غوږ یې داسې نیمه حصه نشته نو دا د فزیوتراپي دغه دا بیا د سرجري د پلاستیک سرجن د خلکو خبرې دي چې کوم چې انسان نارمل اکټیویټیز کوي او هغه لیمیټایز وي هغه نشي کولی ماشوم یا هغه ځوان سړی هم خو فلحال موږ د ماشومانو خبره کوو نو هغه واپس ریسټور کول نارمل لایف ته راوسته دې کې د فزیکل تھراپي ډېر غټ رول دی جي او په دې باندې دلته کې ډېر زیات کار شوی موږ خو په پرسنل خپل کلینیک کې هم کار کوو خو لکه نور هم داسې ادارې دي سرکاري ادارې هم شته لکه که څوک نشي افورډ کولی نو سرکاري ادارو ته تللی شي ټیک شو چې لکه او داسې په پېښور کې شته په اسلام آباد کې شته چاپېره داسې ادارې شته چې لکه او ورلډ وایډ جي لکه په دنیا کې په دې شي باندې ډېر غټ کار شروع دی لکه په ډسیبلټي باندې چې دی انتهایي لکه دا یو ډېر اهم ټاپک دی لکه د او دغه د فزیوتراپیست چې کوم دی لوی ګیره چې دا 95% 96% د فزیکل تھراپي رول دی په دې کې او ډېره زیاته خواري غواړي لکه ځکه چې یو پټه سخته شوي هغه نرمول یا یو ماشوم د څنګه چې تاسو ویل چې لکه هغه خو په خبره نه پوهېږي هغه سره په لوبو کې به ته به هغه ایکسرسایز کوي کله به ورته اشارې کوي چې راشه یا څه به دې ورته نیسلي یا به شونډ ورته دا چل کوي نو هغه لکه ډېر ګران کار دی چې فزیکل تھراپیست دغه ټایم ډېره غټه خواري کوي د مور او پلار نه سیوا خواري کوي جی ښه دا راته وایي چې فزیوتراپیست که یو ماشوم باندې کار کوي نو هغه به ډیلي حساب سره کوي ډیلي حساب سره څومره ټایم ورکول پکار ډېر بهترین سوال تاسو وکړو جی اکثر داسې ما اورېدلي دي که زه چاته هم ویم په خپل چم ګاونډ کې یا یار دوست ته چې بی لکه خپل د ماشوم دی بوزه ای به سوچي جي یو وزټ په ورکړي کلینیک نو دا خو داسې شوه لکه چې تا دې وکړه یا څه شي له دې لاس ووړه لکه دا خو داسې نه شوه لکه ځکه چې اوس دا به ته په روټین کې ځې یو وزټ کې څه کېږي یو وزټ کې اسم نه کېږي جی جسټ یو اسسمنټ وشي هغه به ته ډیلی بیس باندې ځې هغه به هغه باندې ډیلی کار کوي لکه 6 ډیز ا ویک نو د هغې نه جا کې تب جا کې رزلټ راوځي یو څو هفتو دپاره ډیلی بیس باندې بیا دی الټرنیټ ډیز یو ورځ نه بله ورځ یو ورځ نه بله ورځ یو ورځ نه بله ورځ خو دا گیم د میاشتو دی جي لکه 10 د هفتو نه دی لکه 3-4 میاشتې لګي او بعض کنډیشنز کې کالم لګېدی شي جي او جو ښه صحیح ده اوس راځمه د اکسیډنټ لکه دا خو هغه دغه چې هغې پیدایشي څه معذوري ولري هغه خلک چې اکسیډنټ وشي اکثرا خلکو ته راډ ولګي لاس کې یا خپه کې یا نور داسې پرابلم اډوکي مات شي نو هغې دپاره راته دا وایي چې کوم خلک اکسیډنټ کې د هغې سره کوم پرابلم مخې ته راشي فزیکلي نو د هغې راته وایي چې هغه کم فزیکل پرابلم دی چې هغه یو فزیوتراپیست کولی شي چې د هغې پرابلم حل کړي داسې دي چې لکه تاسو څنګه ویل چې د اکسیډنټ وشي په اکسیډنټ کې د انسان ملا هم ماتې دی شي خپه هم ماتې دی شي اوږه لاس هر یو شی ماتې دی شي هغه څو شي چې ته پلاستر لګېدلی مثال کے طور پر دا په پلاستر کې داسې دا موټی بند دی دا 3-4 هفتې بند دی ټیک شو جي د دې نه بعد چې دا ته کولاو کړي دا به داسې کولاویږي نه ټیک شو جي در دې ځای پورې خو دا ټیک شوه چې لکه که دا دی دغه کې سرجن وچېړه اپریشن یې وکړو راډ یې واچو په دې کې پلاستر که د دې نه بعد چې کومه کهاني ده واپس ما چې تاسو چې دا اوس دا لاس داسې ته به دا ګیلاس نشي نیولی خو دا واپس دې ته راوستو چې دې دا فنکشن داسې کوي چې دا ګیلاس رالي دا ټول کار دا د فزیکل تھراپسټ دی او پلس اکوپیشنل تھراپسټ دا چې رالي دا کارونه دا لکه اکوپیشنل تھراپي کې راځي ټیک شو جي دا ټوټل ډومین د هغې راځي یو سړی دی سی فار ایگزامپل لکه سپاینل کارډ انجري ډېر کامن دغه دی لکه لاندې وي یاره خپې کار پرېښوده ټیک شو جي سمدم ګرځېده راوغورځېده خپې اوس کار نه کوي نو داسې کنډیشنز وي چې لکه که پای باندې کار وکړي چې د انسان واپس خپل لایف ته نارمل کېدی شي لکه خو زمونږ د خلکو لکه یا اکسس کم دی یا زه وایم چې اویرنس کم دی اویرنس به کم وي نو لکه ځکه چې په لکونو روپۍ که په اپریشن ورکوي نو فزیوتراپیست جي هغې باندې چې ورکړي بالکل جي او لکه صحیح ده ځینې خلک دي د اپریشن نه پس ما کتلي دي چې هغې اپریشن وکړي د خپې یا دغه نو د هغې خپې هغه بیلنس سم نه وي برابر نه وي صحیح نه ګرځي دا هم ټیکېدی شي بالکل ټیکېدی شي جي داسې کار وشي چې مسکولر امبیلنس راشي په باډي کې د یو طرف مسلز ډېر زیات ټایټ شي د بل طرف مسلز کم شي ټیک شو جي په دې خپه
کې هم د چاپیره نه مختلف ډایمنشنز دي چې پای کې مسلز دي چې تاسو ګرځئ نو هر یو مسل خپل یو اکشن پرفارم کوي نو تب جا کې پراپر یو قدم تاسو اخلئ ګروپ اف مسلز دي اوکې اوس دا راته وایي چې څنګه تاسو ویلې چې ماشوم د میاشتې 2 پورې وي نو د هغې د ایکسرسایز په تر باندې فیزیوتراپیسټ کولی شي د هغې علاج وکړي نو که اپریشن شوي د خپې د لاس یا د کوم ځای کې راډ لګېدلی و هغه داسې سټک پاتې نو هغه څومره ټایم پې تېر شوي بیا د هغې علاج که نه که د هغې هر وخت علاج کېدلی شي هر وخت نشي کېدلی ډېر بهترینه تپوس مو وکړي داسې کار دی چې لکه د دې چې څه ټایم د دې نه د پلاستر کولاو شو ریسنټلی لکه 4 to 8 ویکس کې لکه د دې ډېر بهتر ریزلټ راځي لکه میاشت دوه کې که تاسو کوم ځای اپریشن کړی یا راډ اچولی within 2 months که تاسو فیزیوتراپیسټ ته لاړئ شروع کی او روان شي لکه اوکې نو صرف جست یو وزټ نه جي لکه دا زه بار بیا به وم چې یو وزټ نه چې تاسو لکه پراپر شروع کوئ په میاشت دوه کې پکار ودا خبره چې مونږ جیم لزو او مونږ ایکسرسایز کوو یا نن مونږ پروګرام کې خو د ډاکټر وسیم چې هغه باډي بلډینګ نه هغه یو ورځ کې خو نه کېږي نه میاشت هغه وایي میاشتې لګي فروزن شولډر باره کې غواړم چې خبرې وکړم ښه فروزن شولډر جي یو داسې بیماري ډېره عام او ډېره کامن دغه بیماري ده چې لکه په دې کې څه شي چې په دې کې دا اوږه سټک شي ټیک شو جي چې کوم زموږ د اوږې د بازو دا نارمل انګل دی ټیک شو جي لاندې باندې داسې رستو ټیک شو جي په جیب کې لاس اچول نو دا څه شي دا پای کې ختم شي ختم داسې شي چې تاسو لاس چتوئ نه دا پین کوي انتهایی نو تاسو چې دا په دې ځای کې که دې ته راولئ پین کوي که هر طرف ته بوځئ هغه پین کوي ټیک شو جي دا داسې ده چې لکه ښه یو بل ډېر کامن شی دی چې چاته په اوږه کې درد کېږي نو دا فروزن شولډر دی نه هر یو درد فروزن شولډر نه دی په فروزن شولډر کې درد سره بس تاسو مومنټ لیمیټډ شي لکه تاسو به مومنټ نشئ کولی په سر به شیمپو نشئ وهلی زنانه به ویښته نشي تړلی ټیک شو جي دوپټه به په سر نشي دغه کولی او دا یو شولډر کې بس نه جي نه دا دواړه هم کېدی شي دا دواړه هم کېدی شي چې چاته شوګر وي جي چې کومو زنانو نارینهو ته شوګر وي ډایبیټک پیشنټس ته دا ډېر زیات کامن دی جي ای ته کېږي بله دا خبره ده چې په سړو به نسبت په زنانو کې د دې ریشو ډېره زیاته د دې ریشو ځکه زیاته ده چې دا زنانه ډاینامیک کارونه کوي مومنټس کوي بار بار لکه چې کوم دی لکه د کور کارونه چې کوي نو هغې کې بار بار د شولډر مومنټ وي کپړې اچول کپړې دا کول بار بار داسې درانه څیزونه د سړو څه کار چې د هغې یو پراپر یو ډیفاین ډیوټي ده په هغې کې صرف دا شولډر وغیره دا څیزونه استعمالیږي خو د زنانو ډېر زیات ډاینامیک مومنټس دي د هغې په وجه باندې په ښځو کې دا شی ډېر کار مومنټ خو ټیک دی نو موږ ایکسرسایز کې مومنټس کوو هغه تاسو ایکسرسایز کې هم کوئ خو لکه ایکسرسایز کې یو پراپر انګل وي په هغې کې چې لکه اوس مثال کے طور پر تاسو مسل غلط وړي که څنګه جوړ که نه دا داسې کار وشي چې د دې نه چاپېره یو لیر دی د هډوکو نه چاپېره ټیک شو چې هغه ټایټ شي هغه ټایټ شي چې هغه کله ټایټ شي هغه تاسو نه الاو کوئ چې که مسل دې ځای کې خوږ شو یو لکه مثال کے طور پر زه ووایم چې سړي ستن وواله ستن یې وواله دا ځای خوږېږي ډېر ورځونه دا لاس نه خوځئ چې نه خوځئ نو دا به رو رو څه وشي هفته لس ورځې بعد به دا د فروزن شولډر لومبی سټیج شروع شي ځکه چې دی دا خوځئ نه ټیک شو جي داسې ساتلی دی یا چې لاس مات شوی ډېر زیات هغه په دغه کې ساتلی په سلنګ کې ساتلی چې کوم ته هغه سپورټ وي او چې بیا کولاو کړي نو بیا چې اوږه اوچته وي اوهو دا خو ډېر زیات درد کوي زه به دا ووایم چې لکه کوم چا خلک داسې اوږه معمولي انخلي یا دغه کېږي نو پکار دی چې هغه مومنټ کوي لږ لږ پین به کوي خو هغه مومنټ ته کوي ودرې دي نه ځکه چې دا د بدن ډېر زیات موبایل جوینټ دی جي او د دې شولډر جوینټ ډېر غټه ډیوټي ده په بدن کې جي تاسو وګورئ په هر څه کې د دې مومنټ کې رستو مخ کې داسې دا گاډي چلولو کې څه شي خوراک څښاک کې په ټول هر څه کې د دې شولډر جوینټ چې کوم دی لکه ډېر زیات رول دی نو د دې ډېر زیات احتیاط پکار دی بل جي دا زیاتره په څه کېږي چې تاسو اوده شئ او دا لاس دې ځای کې کېدی داسې په دې پوزیشن کې د لاس ته پاسه اوده کېدو د هغې د وجې دا ډېر زیات کامن دی دا ولې کېږي دا چې لکه دې پوزیشن ته کله لاړ شي که نه جي نو د دې نه وروستو انګل نشته لکه مومنټ ودرېد او ټوله شپه چې په دې مومنټ کې به دې باندې تېره شي نو دا رو 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 دې کې زخم جوړېده شروع شي او بیا څه وشي چې دا مسل انخطېده شروع شي لکه په فزیوتراپي کې دا دی جي چې لکه د دې ښه پراپر علاج دی لکه څه الکتروتراپي ورته موږ وایو څه ډفرنټ مشینان دي چې هغه پې استعمالېږي ټیک شوه د هغې نه بعد بیا مومنټس دي ایکسرسایزز دي څه د کور دپاره ایکسرسایزز دي ټیک شو چې هغه تاسو کولی شئ په ټي وي سکرین باندې به دا ټایم راځي د کور دپاره ایکسرسایز د کور دپاره یو هم پروټوکول وي چې هغه تاسو فالو کوئ نو هغې سره به انشاءالله تعالی ښه جي زیاتره خلک اپریشن طرف ته لاړ شي یار وي دا فروزن شولډر اپریشن به وکړم نو لکه دا داسې دی چې لکه اوس د فزیوتراپي نه کېږي نو اپریشن ته څه لځي لکه ځان هسې بېسه لکه زخمي کوي ډېر خلک دوايي نه خوري پین کیلر خوري او دغه د زه راتلم چې عادي دپاره میډیسن هم دی میډیسن سره ټیک کېدی شي نه جي نه جست صرف پین به ښه شي
چې تاسو به داسې محسوس وي چې او یاره اوس دې ټیم ماته درد نه کېږي خو مثلا پاک ځای باندې جي چې کوم موبایل شي د هغه واپس هغه مومنټ ته چې نه راغلی تر څو پورې نو دا ختمېدی نه شي لکه دا سوال نه پیدا کېږي او څنګه چې ما تاسو چې ډایبټک پیشنټ چې کومو خلکو شوګر دی که زنانه ده او که نارینه ده د 40 پلس ایجز چې چا شوګر وي هغو ته ډېر زیات کامن دی هغوی دې خپل شولډرز ته دغه ته خیال کوي چې ګوري چې ما ته اوس په دې ټایم کې یو انګل کې پین دی نو پکار دا دی چې هغوی سره یو فزیکل تھراپسټ ډاکټر ته چې لاړ شي چې هغه سره کنسلټ وکړي چې بھائی په دې انګل کې پین دی ځکه دا اوس شروع شو او 4-5 هفتې بعد یا 2 هفتې بعد به چې کوم دی بیا سوچي چې دا به ورو ورو زیاتېږي تاسو دا وخت موږ په ویډیو کې هم ګورو دا راته وایي ډاکټر برهان که چاته لږ پین وي نو هغه په کور کې په ځای د دې چې هغه فزیوتراپسټ ته لاړ شي تاسو به ورته کم ایکسرسایز او څومره سیټس به ورته ښایي چې هغوی په کور کې وکړی شي جی اوس په دې ویډیو کې به جی مزید ایکسرسایزز به راځي صحیح دی جی سمپل ایکسرسایزز به زه ته دا وښیم لکه چې اوس په دې دوران دا وګورئ دا د فزیکل تھراپسټ کار دی دا چې کوم اوس دې ټایم کې دوه کوي ټیک شو جی دې ته جی موږ موبلایزیشن وایو په دې کې څه شي چې دا دواړه اډوکي چې کوم دي دې منځ کې چې کوم دا جوینټ دی دا به اوس دی موو کوي تاسو ورته ګورئ ټیک شو جی دې دوران دا وګورئ دا موومنټ دی کریټ کوي دا موومنټ په دې کې څنګه چې ما تاسو دا فریز شي دا مینولی دې کې دا موومنټ کریټ کوي اوس دی ټیک شو چې دا داسې دې ته ځای پرېږدي هر یو مسل د دې نه بعد بیا د کور دپاره هوم پلان وي جي هوم پلان کې دا مختلف ایکسرسایز دي لکه تاسو دا دوه ګوتې دیوال سره کېښودې او په بره باندې بوځئ ټیک شو جي نو دې سره به چې ستاسو دا شولډر جوینټ باندې موومنټ کېږي لاس په بره باندې ځي یو پیک ته ورسېده یا دې ځای کې درد کوي خیر دی لکه ټارګېټ ځان ته کوي چې نن چې کوم دی ما یو دوه ګوتې دې نه بره لاړم چې کوم ځای پین کوي بیا 2-3 ورځې هغه ځای پورې تله بیا په څلورمه ورځ د هغې نه بیا باندې واپس تله لکه سلو سلو خو دا دی چې هغه مومنټ پکار دی مومنټ پکار دی بس صرف موږ فوکس په دې چې مومنټ نه دی ودرول پکار د کور ټریټمنټ دا دی چې مومنټ په نه ودروئ لکه مومنټ په ورسره کوئ تھینک یو ډاکټر برهان چې تاسو سره ډېره زیاته مننه لیدونکو اوس موږ سره یو دمه ده دمه بیا واپس راستانه کېږو په خیر پښتونخوا او هم پښتون یو نوی سفر ستړي مشئ په خیر رالی په خیر پښتونخوا ته لیدونکو صحت ډېر زیات مهمه دی او موږ په بېلابېلو برخو د هغې خبرې وکړې او را روانو پروګرامونو کې به هم کوو وایي چې خوراک هم ډېر زیات مهم برخه لري او افکورس لري ځکه چې موږ څه خورو نو هغه زموږ وجود وجود ته د هغې ضرورت دی او زموږ په وجود باندې د هغې ډېر غټ اثر وي صحتمند انسان هغه دی چې هغه صحیح پراپر مناسبه خوراک وکړي ډېر خلک دا وایي چې ډېرې زیاتې غوښې وخورم نو زه به ډېر زیات صحتمند یم ځینې بیا دا وایي چې نه سبزیانې دا وخوري بس صحتمند وي ځینې خلک چې دي هغوی بیا دا خبره کوي چې یاره ښه ډېره روټۍ وخوري صحیح ده نو بیا به ډېر صحتمند دی نو ځکه خو دلته داسې ډاکټر چې هغې ته ډایټیشن ویل کېږي هغې سره پکار دی چې موږ خبرې وکړو او هغې نه تپوس وکړو چې هغې د ډایټ حوالې سره څه وایي کوم خلک چې د ډایټ خیال ساتي نو د هغې صحت او ژوند څنګه وي او کوم چې خیال نه ساتي د هغې په ژوند باندې څه افیکټ وي او په خپله د ډایټ څومره چې د اثر دی زموږ او ستاسو په ژوند باندې نو زه په دې باندې خبرې نه کوم په دې باندې موږ سره ډایټیشن خبرې کوي ډاکټر فریحه دا وخت زما سره د سکایپ یا د ویډیو کال د لارې په خپرونه کې میلمنه ده ډاکټر فریحه السلام علیکم Assalamu alaikum, Doctor. I'm Dr. Clinical Dietitian Fariha. ټولو ته په خیر. ډیره زیاته مننه په خیرونه سلامونه تاسو ته هم. ډاکټر فریحه اولنۍ پوښتنه خدا کومه چې مونږ ته لږ دا وایي چې د ډایټ په یو انساني وجود یا جسم کې څومره مهم کریکټر دی یا څومره مهمه ده د انسان لپاره ډایټ. جی نجیبه زه بینګ ا ډایټیشن وداوم چې انسان لایف چې دی هغه درې سیزونه باندې بیس دی یو ډایټ یو لایف سټایل او یو سلیپینګ اورز دې کې بس 70% موږ په ډایټ باندې ډیپند کوو هغه نه بعد موږ سره راځي فزیکل اکټیویټي او لایف سټایل کې راشي او بیا هغه نه بعد د سلیپینګ اورز ډایټ نه بغیر انسان باډي یې سم نشته یعنی 70% خو ډېر غټ حصہ ده ایگزیکټلی نو ډایټ بیا زموږ خپل چوایس چې موږ ګډ ډایټ ته ځو که بیډ ډایټ ته ځو که ګډ ته وځو نو زموږ لایف به ښه هیلدي وي او که بیډ ډایټ ته وځو نو هغې کانسیکوینسز بیا بیل دي هغه بیا ډېر میټابولیک ډیزیز ته لاړ شي خبره اوهو ښه نو بیا به زما بله پوښتنه ډاکټر فریحه دا وي
چې هغه خلک چې هغه هیلدي ډایټ نه لري یا د هغوی وجود ته کوم ډایټ پکار دی چې هغوی هغه سیواري هغه سیوانلی نو د هغوی جسم یا وجود د کومو پرابلم سره کمپلیکیشن سره مخ کېدی شي؟ जी बिल्कुल डाइटरी डिजीजेस के मुंह सर हम ढेर ज्यादा सबा आम दे अगद शुगर ज़ियाबिटीज़ ओए शुगर जी बिल्कुल तकरीबन मुंह सर च क्लाइंट्स राजी कम मुंह तो विजिट कई अगर के 80% अगर डायबिटीज़ वाले नो शुगर शी हाइपरटेंशन शी कम ते ब्लड प्रेशर वही और अगर ने अलावा हार्ट डिसीज़ जो जड़े बीमारियां ने शवी دا ټوله او غټ د ټوله نه علاوه موټاپا چې موټاپا راشي سړی غټ شي نو دا ټول ډیزیز اتوماتیکلی شي. اوکې ښه صحیح ده. نو دا راته وایي چې لکه دا ما د پاره نوې خبره ده چې شوګر بیماری هم د پراپر ډایټ د وجې نه کیږي. نو که تاسو اوس موږ ته دا وایي چې یو پراپر ډایټ چې کوم دی هغه د صحتمند انسان لپاره چې موږ د دې ټولو بیماریانو نه پې هم بچ پاتې شو هم زموږ وزن زیات نشي هیلدي پاتې شو نو هغه 24 آورز کې چې کوم دی هغه کم داسې ډایټ دی چې هغه موږ سهار نه والي تر شپې پورې باید فالو کړو. وګورئ نجیبه دا ډیپند کوي چې تاسو کنډیشن څه ده. یو نارمل انسان ورزش شو تاسو شه موږ بیلنس ډایټ اتلی شو یو کس ته ډایبټیز والا دی هغه هارت پیشنټ دی هغه هایپرټینشن دی هغه ته بیا ډایټ ویلی کوم بیلنس ډایټ وی هغه کې موږ پراپر فروټس پورشن غوښته شو ویجیټیبل پکې ډیر زیاته غوښته شو میټ چکن غوښه چکن پي هر څه ایون کې غنم جوار هر څه غوښته شو کوم شوګر والی کوم زړه بیماری هغه ته موږ بالکل غنم جوار دانه ریکمند کوو. اول به دې طرف چې کوم روغ خلک دي چاته د زړه یا بل څه بیماری تکلیف نشته روغ خلک دي لکه زما غونډه کې نو هغه د سحر نه تر ماښامه پورې په خپل فوډ کې څه شی شامل کړي او د دې مقدار هم پکار دی چې موږ ته معلومي چې لکه څومره موږ وخورو نه کله کله خدا سي چې موږ سار ناشته نه کړو چې غرمه وته کینو نو بیا د سارو غرمه ټول په یو ځای باندې وخورو کنه یا هم ټول ورسنی خو د شپې چې ډینر ته کینو نو د دوه ټیمو درې ټیمو په یو ځای باندې ورواچو خېږي نو کدا لګ موږ تاسو وایي چې لکه یو پراپر ډایټ موږ څومره مقدار کې او څه پکار د جسانه ماخام پوری موږ په خپل خوراک کې شامل کو. صحیح ده. پہله being a dietitian was them چې never skip your meal. خپل خوراک کم چې ټایم دی اگر تاسو به 3 ټایم کھانا خورئ 2 ټایم دغه کې سنیکس دا به خامخای د دې بیا دغه د کده نقصان دی چې موږ داسې نه کوو نو که یو ټایم سکپ کوو نو بل ټایم ممکن نو 3 روټیانې وکړو هغه سره شي زموږ باډي ډیر زیات یو بیډ لیول ته شي موږ به پراپر میلز اخلو هغه پراپر میل کې دا دی چې موږ کم خورو او خبر خورو هغه کې ودا راشي چې ان کیس کوم فار ایگزامپل موږ بریکفاسټ کوو او نه هغه کې پروتین ډیر خسورس ته موږ سره انډا شو اګ شو او بالکل هغه موږ غوښته شو روټي سره بریډ سره پریفر کوي چې اوړه چې هغه فایبر ریچ وي مطلب چې هغه ماشين والا کوم اوړی براون هغه وي لکه کان والا چې وته وي وو بالکل هغه وي هغه سره موږ واخلو انډا هغه سره موږ واخلو چای وداوت شوګر نو دا به یو ښه بریکفاسټ وي. هغه زه پریفر کوم چې کوم چې تاسو بیا ویټ مطلب کوم غنم روټي وي هغه د ډیره غټه دي نو نارمل سایز کې ده دومره مکوي چې تاسو سمک د هغه ډیر زیات روټي سره عادت نشي. صحیح ده شو تاسو بالکل یوز کوئ شي دیسی ګي زه ریکمند کوم تاسو یوز کوئ شي هغه تاسو روټي سره په ډیر زیات نه میکسیمم یو چمچ تاسو کولای شي پراټا مطلب مکھن والا هغه میکسیمم یو چمچ هغه نه زیات نه دا زه ولې چې دا چې کوم آئلز دي کوم چې مکھن شو دیسی ګي شو شړشمو تیل شو دین علاوه کوپری تیل شو زیتون تیل د دې انسولین انډیکس ډیر زیات کم وي تاسو هغه خبره چې کم کړی و چې ډایټ بیډ وي نو هغه کم بیماریاں نه سي هغه شوګر د زکه سي ولې چې مونږ کوم خوراک کوو هغه انسولین لیول چې د غډیر زیات وي نو دین چرورو زیاتیږي نو غوینه اخر کې شوګر شي هغه صحیح د ډایبټیز بیماری به انسان ته ولګي ښه بالکل صحیح ده
لکه موږ ریکمنډ کوو چې شوګر دا دیسی ګي شي یا بټر شي یا زیتون تیل شي بټر مطلب دا کوچ چې وي نو دې سره انسولین لیول زموږ نارمل پاتې شي. بیا دین علاوه تاسو فروټ بس کمبینیشن کې دی موږ داسې کوو ام تکین یو ټوله ټوکري یو کس وخوري نو بالکل کینو تکین مالټه ته نو یو فل شاپر بوخري نو داسې چل نه دی بکار کینه یو ټایم کې یو ام دې 2 پیسز والے 3 والے دینه زیات نه یو کینو واخلې کله واخلې خیر د بل چې د بل ټایم کې واخلې یو ما تاسو چې 5 سنیکس دي 3 روټیانو هغه نه بعد درمیان کې تاسو فروټس اغشته شوي فروټس دا به از سنیکس مونږ اخلو دا فروټس چې مونږ خورو دا نه چې یو خړې روټي خور د پاسه به فروټ هم کینو نو یو پچې تاسو خبره وسی فروټ هم خو دغه خبره دین علاوه ته نټس هم خوري شي نټس ډیر زیات خدي هغه کې نیچرل فیټس دي هغه انسان دا ډرای فروټ وغیرہ لکه بادام شو یا جلغوزي شو یا مثلا چارمغز وغیرہ خده اخروټ ډیر خده بادام ډیر خده زه دا نوم چې تاسو د ډیر زیات ایکسپنسیو لکه ډیر ګران سیزونو ته لاړ شئ چلغوزه وغیرہ داسې نه بادام واخلئ ممپلی واخلئ ایزیلی اویلیبل دي او ارزان هم دي. ښه ډاکټر فرید عدالت وایي چې د خوراک ټایمینګ څومره امپورټنټ دی ټایمینګ دی کې خوراک کې ډایټ کې ټایمینګ څومره امپورټنټ دی مونږه سحر خو چې خیر راپاسې ناشتو کې د غرمې خوراک یا خاص کر د شپې چې کم دی د شپې د خوراک چې دی ټایمینګ څه پکار دی ټایمینګ مطلب چې کم ټایم داخلو او چې کم ټایم پکار دی چې موږ خوراک وکړو کنه خاص کر ډینر میکسیمم بیفور 8 ولې چې 8 o'clock نه بعد بوډي تم ظاهر د آرام پکاري هغه وی چې ریسټ پوزیشن تلاړ شم چې هغه خپل نور فنکشنز وکړي چې موږ 11-12 بجې خپل ډینر اخلو نو بوډي ته ټایم نه ملاويږي هغه خو بس موږ ډینر وکړو موږ لاړو بیډ ته لاړو بس بوډي ما ډایجیشن اکټیویټی نشته د ګرځېدو والا نه بس یا ایگزیکټلی بالکل نو ډایجسشن کیږي هغه نه علاوه هغه کس عمر اوبیسټی ته ځي او تاسو چې موټاپه شي نو اتوماتیکلی تاسو شوګر بلډ پریشر سړې بیماریاں دا بالکل کامن شی دی. صحیح ډیره زیاته مننه ډاکټر فریحه تاسو موږ سره ډیره ښایسته خبرې د ډایټ حوالې سره شیر کړې ثانک یو سو مچ ډیره زیاته مننه. لیدونکو دا ډایټیشن چې هغه موږ ته وویل چې څنګه کولای شو چې موږ د خوراک د لارې چې کوم خوراک موږ کوو هغه موږ مناسب کو او خپل صحت روغ وساتو. لیدونکو دا وخت دمه زموږ سره د مالو بیا واپس راسانه کیږو په خیر پښتونخوا. ستړي مشي په خیر علي په خیر پښتونخوا ته. لیدونکو تاسو کتل چې موږ سره بیلابیل ډاکټرانو او هغې په بیلابیل مهمو موضوعاتو زموږ او تاسو سره خبرې وکړې. هغه زموږ خورکې ډاکټر شهناز وه هغې موږ ته څومره امپورټنټ خبرې وکړې د پریګننسي د حمل اغوستو حوالې سره چې کم ایج صحیح دی کمې خبرې دي چې پای هغې ته مونږه پام وکړو د پریګننسي وخت کې د پریګننسي نه مخکې نو مونږ ته به پرابلم یا مشکلات په مخ کې نه بیا د هغې نه پس ډاکټر برهان څومره ښې خبرې وکړي چې هغه ماشومان که هغې پیدایشي د هغې د وجود یوه حصه کار نه کوي او یا هم د اکسیډنټ د وجې نه ځینې خلکو ته په خپلو لاسونو کې راډ ولګي خو د هغې بیا ګوتې یا لاس یا خپه هغسې نارمل کار نشي کولی لکه موږ نو هغې په حوالې سره هغې موږ ته ډېر ښې خبرې وکړي چې د فیزوتھراپسټ په دې کې څه کار دی. لیدونکو تاسو هم که غواړئ چې دې موضوعات سره یا د نورو د صحت موضوعات سره تاسو غواړئ چې هغې باندې موږ ډاکټرز مختلف راغواړو په هغې ډسکشن وکړو ستاسو پوښتنې موږ د هغې نه وکړو نو تاسو موږ ته ایمیلز چې دی رالیږلی شي او موږ ته واتساپ نمبر دا وخت تاسو ته به ښکاري په دې باندې تاسو خپلې پوښتنې یا هغه ټاپک چې موږ په ډاکټرانو سره خبرې وکړو موږ سره شیر کولی شي. ښه لیدونکو ستاسو یو بله خبره دا وکړم چې اکثرا
خلک دا وایي چې مونږ له ګاینې حوالې سره نورې کومې مسلې چې کومې دي په هغې باندې خبرې کول پکار دی چې ډېر زیات امپورټنټ دي هغه کې برېسټ کینسر چې کوم دی هغه هم دی او زیاتره تاسو معلوم زموږ سوسایټي کې په دې باندې کار هم کېږي چې برېسټ کینسر حوالې سره زموږ فیمیلز چې د نالج پکار دی نو را روان پروګرامونو کې زموږ کوشش دا دی چې مونږ برېسټ کینسر حوالې سره هم پروګرام چې دی هغه ستاسو دپاره چې دی راوړو تاسو کولی شئ چې زموږ کوم انسټاګرام اکاونټ دی د هم پښتو ون یا هم زموږ کوم فیسبوک اکاونټ دی د هم پښتو ون یا یوټیوب چینل چې زموږ کوم دی ټویټر اکاونټ زموږ کوم دی ویب سایټ دی زموږ د هم پښتو ون هغه تاسو فالو کولی شئ تر څو تاسو مونږ سره کنیکټډ پاتې شئ او اپډیټډ پاتې شئ چې زموږ پروګرام کې نو څه سره روان دي لیدونکو هیله ده چې دا پروګرام به ستاسو په ګټه باندې رسېدلی وي نو اوس د تاسو نه اجازت غواړم که بل پروګرام کې ژوند او خیر بیا به انشاءالله په هم پښتو له تاسو سره ملاویږم خپل ډیر زیات خیال ساتئ د الله په امان